حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمایي چې یقینا ای خلکو تاسو عمل کوئ څه اعمال چې هغه ډیر سپک دي په سترګو ستاسو کې د یو ویښتنه او ومونږه چې شماره به مو دې لره په وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د مهلکاتو نه. په دې حدیث مبارک کې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي خلکو ته مخاطب و چې یا خلکو تاسو داسې اعمال کوئ چې عمل هغه ستاسو په سترګو کې ډیر ښکته ښکاري تاسو ته، یعنې تاسو ګناه کوئ او ګناه تاسو ته ډیره معمولي شانتې ښکاري. او مونږه چې د نبي علیه السلام په دور کې کله وو مونږ نه به دغه قسمه ګناه کېده نو هغه به مونږ د مهلکاتو نه هغه به مونږ شمار کوله چې دا ګناه هغه داسې ده په کومې باندې چې الله تعالی بنده رانیسي او دغه ګناه د ده دپاره د هلاکت سبب ګرځي. د هغې یو وجه دا ده چې رستو کوم خلک وو نو د هغوی ایمان په شانتې د صحابو نه د صحابو ایمان هغه مضبوط و، د صحابو ایمان په الله تعالی باندې و، په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې و. د هغوی ایمان مضبوط و، د هغې د وجې نه به چې د هغوی نه معمولي ګناه وشو نو هغه به هغوی ډېره غټه هغه شمار کوله او د توبې هغه به ډېر اهتمام کو چې د هغه ګناه نه به یې توبه فورا وباسله او دوباره به یې دا عزم کو چې موږ نه دا ګناه هغه دوباره ونه شي. نو انس رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې یا خلکو تاسو دا ګناهونه کوئ تاسو ته دا ګناه هغه ډېره معمولي ښکاري او اصل کې دا هغه ګناه ده کومه ګناه د وجې نه چې انسان هغه هلاکیږي. نو د اوسني دور خلک چې کوم دي د هغوی ایمان خو بیا د هغې خلکو په مقابله باندې کومو ته چې انس رضی الله تعالی عنه مخاطب و د هغوی په مقابله کې خو زمونږ ایمانونه هغه بیا ډېر زیات کمزوري دي. ځکه مونږه که داسې ووایو چې د آخري زمانې خلک یو نو دا ویل به هغه څه بعید ني بلکې دا ویل هغه صحیح دي. د دې د وجې نه زمونږ ایمانونه هغه ډېر زیات کمزوري دي او مونږ چې کومه ګناه هم کوو نو هغه ګناه زمونږ په سترګو کې ډېره معمولي مونږ ته ښکاري. لکه ملاوټ کول نو انسان چې ملاوټ کوي نو دا مونږ ته نن سبا هغه ډېره معمولي ګناه ښکاري او په د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دا هغه به هغوی ډېره لویه ګناه هغه شمار کوله د مهلکاتو نه به هغوی شمار کوله. نو اصل کې دا ګناه هغه غټه ګناه ده ځکه دا بل مسلمان ورور ته هغه دوکه ورکول دي. لکه یو انسان هغه په پیو کې ملاوټ کوي چې خرڅوي یې په صحیح پیو باندې او اچول یې پکې د پیو نه زیات هغه وبي. نو دا قسمه خلک هغه د دې په نظر کې دا هغه د سره ګناه ښکاري نه یا ورته ګناه هغه ډېره معمولي ګناه ښکاري ځکه که دې ته دا غټه ګناه ښکارېده بیا به دوی دا کار نه کوه. نو دوی چې دا کار کوي نو دا د دې وجې نه کوي چې زمونږ د دور چې کوم خلک دي زمونږ چې کوم ایمانونه دي هغه ډېر کمزوري دي. هغه د چې کومه ښکته درجه ده نو په ښکته درجه کې زمونږ ایمانونه دي. صرف په خولې باندې مونږ هغه کلمه ویلې ده نور چې د اسلام کوم کارونه دي نو مونږ د هغه ټولو کارونو نه هغه لرې یو. نو انس رضی الله تعالی عنه فرمایل چې تاسو کوم ګناهونه کوئ نو دا خو ستاسو په نظر کې معمولي دي خو دا به مونږ هغه ډېر غټ شمار کول ځکه چې یوه ګناه هغه معمولي مه ګڼه ځکه چې یو وړه ګناه هغه سبب د ناراضګۍ د الله تعالی ګرځي. تا ته به یو ګناه هغه معمولي ښکاري الله تعالی به تا د هغې وړې ګناه د وجې نه راونیسي او د جنت په ځای باندې به تا جهنم ته ورواچي. دغه شانتې یو نیکي یو معمولي نیکي یو انسان وکړي نو معمولي نیکۍ د وجې نه یو انسان هغه د جهنم نه راشي او جنت ته لاړ شي. معمولي نیکۍ مثال لکه په لاره باندې یو انسان هغه روان دی او په لاره باندې کاڼی پروت دی دی په دې نیت باندې دا کاڼی هغه د لارې نه اخوا کړي چې زه دا کاڼی هغه د دې دپاره لر کوم چې بل مسلمان ورور زما په دې لارې تېرېږي هسې نه هغه په دې باندې چندک وخوري او په دې کې نیت دی چې هغه د ضرر نه بچ شي. زه دا کاڼي اوچت کړم اخوا یې کړم او الله تعالی ماله د دې په مقابله کې هغه ثواب راکړي. اوس دا هغه معمولي د نیکۍ کار دی خو چې الله تعالی وغواړي نو د دغې معمولي کار د وجې نه هغه انسان جنت ته بوتلیږي. د دې د وجې نه یوه ګناه هغه معمولي مه ګڼه او دغه شانتې یوه نیکي هم هغه معمولي مه ګڼه. الله تعالی غفور رحیم ذات دی دغه شانتې هغه قهار و جبار هم دی. که هغه وغواړي د معمولي نیکۍ د وجې نه تا جنت ته بوتلی شي که هغه وغواړي د معمولي ګناه د وجې نه تا جهنم ته بوتلی شي د هغه نه څوک تپوس کولو والا نشته. د دې د وجې نه هغه په خپلو کارونو باندې په خپلو اعمالو باندې هغه خیال ساتل پکار دي چې موږ داسې عمل خو نه کوو چې هغه د الله تعالی د ناراضګۍ سبب ګرځي. نو د هرې ګناه نه هغه ځان لرې ساتل دا ضروري دي ځکه هیڅ یوه ګناه هغه داسې نه ده چې هغه الله تعالی ته خوښه ده. الله تعالی ته هر یوه ګناه هغه د هغه بدې شي د الله تعالی د ناراضګۍ سبب ګرځېدی شي.
نو ځان د ګناهونو نه لرې ساتل او نیکۍ طرف ته هغه تلل، نیکۍ طرف ته توجه ورکول چې الله تعالی موږ له دې په مقابله کې ثوابونه راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.